نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مخکې جمعه کې موږ د یو لوی عالم د یو لوی امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د هغه حالات بیانول. قرآن کې زی فزی الله دا خبر بیانی چې د مخکې خلکو په واقعاتو کې د انسانانو دپاره ډېر عبرتونه وي. دغې علماو کې او دغه نیکانو کې څومره چې زموږ د الله نه امید دی او څومره چې زمونږ علم رسېدلی دی ته، یو لوی عالم شیخ الاسلام احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی. د مخکې جمعه کې موږ د ده په باره کې وفرمایلي چې تقریبا په 698 کې دا یو فتوا ورکړې وه. فتوا د ده په باره د اسماء او صفاتو د الله کې وه. د حمات نومې علاقې نه څه خلک راغلي وو په دې خبره باندې تپوس یې کلی و د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه چې د الله د صفاتو په باره کې ستا څه عقیده ده. شیخ الاسلام یو رساله ولیکله، هغې رسالې له نوم کېښودو الرسالة الحمویه. په هغه رساله کې شیخ الاسلام دا ثابته کړله په دلایلو د قرآن او سنت سره چې د الله د صفتونو په باره کې به زما هغه عقیده وي او د هر مسلمان به هغه عقیده وي
کما عقیده چې قرآن کې ده، کما عقیده چې په احادیثو د محمد رسول الله کې ده، کما عقیده چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ده، او کما عقیده چې د دې امت د څلورو امامانو د ټولو علماو ده. علما یو مخکې نه علمي مسله ده. د مخکې نه خلک متکلمین د الله اوه صفتونه مني چې د الله یو صفت دی علم، حیات، قدرت، اراده، سمع، بصر، کلام. دا اوه داسې صفتونه دي چې دا هر څوک مني. الله عالم دی، د الله په هر شي باندې علم شته. الله ژوندی دی، د الله حیات داسې دی چې هغه کې چرتم تغییر نه راځي، په الله باندې مرګ چرته نه راځي. الله قدیر دی، په هر څه باندې قدرت لري. د الله د واک نه یو شی بهر نشته، د هغه د قدرت نه. الله په هر شي د هر شي اوریدل کوي، الله د هر شي لیدل کوي، د الله خبرې شته، د الله اراده شته. دا داسې صفتونه دي چې دا خو هر چا منل. شیخ الاسلام ابن تیمیه وفرمایلی رحمه الله څنګه چې دا منل ضرور دي، دا منلم ضرور دي چې الله د عرش د پاسه دی، او دا په قرآن کې یو آیات نه دی، دوه نه دي، درې نه دي، بلکې په اوو آیاتونو کې الله داسې فرمایلی دي ستاسو رب چې دی د عرش د پاسه دی. او شیخ الاسلام ولیکل چې د الله ګوتې هم شته، د الله لاسونه هم شته، د الله مخ هم شته، د الله سترګې هم شته. او دا په کوم ځای کې دي؟ دا په قرآن کریم کې دا خبرې ټولې موجود دي. خو یوه خبره په اسانو الفاظو باندې داسې زده کول غواړي. څنګه چې الله منې چې الله شته، وجود یې منې چې الله شته، د الله د دې ذات په باره کې ستا نه څوک تپوس وکړي چې الله څنګه دی، د څنګه تپوس چې څوک کوي دا سړی بدعتي وي، دا انسان د اهل سنت والجماعت نه بهر انساني. نو دغسې د الله په باره کې به دا منې چې الله د عرش د پاسه دی. څنګه دی دا د څنګه تپوس چې څوک کوي دا هغه انساني چې هغه د قرآن او حدیث خلاف چلیږي، دا هغه انساني چې هغه د دې امت د ټولو علماو سلفو نه مخالف وي. امام مالک چې هغه ته امام دار الهجرت وایي، هغه په خپل جومات مسجد نبوي کې ناستو، درس یې ورکاو. یو سړی ورته راغی، تپوس یې ترې وکړو د دې آیات په باره کې چې الله په قرآن کې فرمایي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. د دې آیات تپوس یې چې ته کله وکړو، نو هغه سړي امام مالک ته ویل چې کیف استوا، چې الله د عرش د پاسه څنګه پورته شوی دی. امام مالک ورته وفرمایلي رحمه الله خوله پرې راغله د دې تپوس سره، او سخته په غوسه کې راغی او ورته ویې فرمایلي دې سوال کوونکي ته، دې تپوس کوونکي ته، ویل الاستواء معلوم، د الله استوا معلومه ده. استوا معنی څه؟ چوتېدل د الله په عرش باندې. دا په هر څوک په دې پوهېږي چې ځان ته څوک مسلمان وایي چې الله د عرش د پاسه دی. استوا معلومه ده،
والکیف مجهول، د دې طریقه کیفیت موږ ته نه دی معلوم چې الله څنګه د عرش د پاسه دی. او دا یو ته ویلې دا تپوس چې څوک کوي دا مبتدعی، دا بدعتي انساني چې د دې خبرې تپوس کوي چې الله د عرش د پاسه څنګه دی. او دې سړي ته ویلې زما خیال داره چې ته بدعتي، او خلکو ته ویلې دا وباسي زما د خوانه دا دلته وما اراک الا مبتدعا، ته بدعتي، دا تپوس چې ته کوې نو دا خوا خبره دی د بدعت ته. عرض مې دا خبره کوله څنګه چې یو مسلمان دا مني چې الله شته، د الله ذات شته، او د الله په ذات کې د کیفیت تپوس نه کوي، دقه شانته به دا مسلمان د الله صفتونه مني او د الله د صفتونو په باره کې به کیفیت تپوس نه کوي. دا به نه وایي چې د الله څنګه سترګې دي، دا به نه وایي چې د الله څنګه مخ دی، دا به نه وایي چې د الله څنګه لاسونه دي، دا خبرې به نه کوي. دا تپوس چې څوک کوي دا د اهل بدعو طریقه ده. یو لوی عالم تیر شوی دی او خلک په فیران و پیر سره شماري، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله. داغه کتاب دی غنیت الطالبین. هغه وایي دا عقیده خو په هر چا فرض ده چې الله د عرش د پاسه دی. او بیا وایي ولا یقال، داسې به نه ویلې کېږي چې ان الله فی کل مکان، دا خبره به نه کې چې الله په هر ځای کې دی. الله په هر ځای کې نه دی، الله د عرش د پاسه دی. بیا وایي دا عقیده چې دا د ټول اهل سنه والجماعه ده. یو بل لوی عالم تیر شوی دی ابو عمر، مشهور دی په ابن عبدالبر سره رحمت الله علیه. هغه وایي اما اهل السنه والجماعه، ټول اهل سنه والجماعه چې دي په دې باندې متفق دي چې الله د عرش د پاسه دی. او د الله تعالی چې څومره صفتونه دي په دې باندې اقرار کوي، او چې څوک د الله د یو صفت نه انکار کوي دا انسان مؤمن او مسلمان نشي کېدی. د دې خبرې بیانول لکه ضرورت ځکه دی چې یوه خبره داسې وي چې هغه د قرآن د یو آیات نه، د دوو نه، د دریو نه، بلکې چې قرآن کریم هر ځای کې راړې تا ته به د دې خبرې د الله صفتونه به بیانوي، د الله اسما به بیانوي، او ما او تا به منو ځکه چې ما او تا په قرآن باندې ځان ته مؤمنان وایو. او دا خبر یاد ساته که ستا او زمانه د دې خبرې تپوس وشو چې الله چرته دی او تا ویلي چې ما ته پته نه وي، ته د هېڅ چا په نیز باندې مسلمان ګورې نشي کېدی. خو به هر حال دا خبره خو په خپل ځای چې کله شیخ صاحب دا رساله ولیکله، په هغه زمانه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه چې دا رساله ولیکله، د هغه زمانې چې څومره باطل پرست مولیانو، نو هغه سره په دې خبره باندې بحث شروع کو، خلاف یې شروع کړه. د په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د هغه په زمانه کې د دمشق یو مشهور سیف الدین نوم یو، هغه شیخ الاسلام دفاع وکړه او د ده چې څومره مخالف علماو هغه ټولو ته ویلې چې راشئ او د دې سړي سره مخامخ خبره وکړئ، او که نه ټولو له داسې سزاګانې ورکړئ چې آینده لپاره د شیخ الاسلام نوم څوک په بده باندې ونه وایي. خو دا قصه ډېر وخت نه وه، ناڅاپه د تاتاریانو قصه راله. تاتاریان ډېر خطرناک خلک په دې امت کې تیر شوی دی. هغه یو داسې دین جوړ کړی و، هغه د ځان نه یو داسې قانون جوړ کړی و چې هغه قانون د قرآن او سنت سره سراسر ټکراو. هغه په دې ټوله دنیا کې د ظلم او د بې امنۍ او د خوف او د دهشت یو چرچه په دې ټوله دنیا کې خوره کړې وه. د تاریخ په لحاظ سره 698 د دې هجري کالو چې یو اعلان راورسېدو، یو خبر راورسېدو دمشق ته
چې دا تاتاریانو چې کم مشر دی قازان، د هغه اراده داسې ده چې دا قازان چې و دی د عراق او د ایران مشر و. د تاتاریانو تاریخ چې ګوري دا په ایران او په عراق کې دې ځایونو کې چې د هغوی څه ظلمونه او څه نقصانات دي د دغه علاقې نه ټولې دنیا ته رسېدلي. قازان په نوم باندې مسلمانو او دی په 694 کې د علامه د امیر توزری په لاس باندې مسلمان شوی و. کلمې ویلې وه او دی د جانکیز خان چې کوم مشهور ظالم او هلاکو چې د هغې کوم بربریت په دنیا کې دا د جانکیز خان وسیر کړوسی جوړېدو قازان. هغه دا یو خبره وکړه ویل چې زه شام چې دی دا ټول شام او دمشق او دا ټولې علاقې په خپله قبضه کې راولم، د تاتاریانو په قبضه کې راولم. د دې خبرې اعلان چې وشو په ټوله شام کې یو یېره خوره شوله، ځکه مخکې ټولو خلکو ته نږدې وخت کې د تاتاریانو ظلمونه په عراق او په ایران او په نوره دنیا کې هر چا ته د هغې ظلمونه معلوم وو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا یوازې عالم نه و، دا یو جنگی قائد هم و، دا یو مجاهد هم و، یو عابد هم و، یو داسې یو انسانو چې د رب العالمین سره داسې تعلق و چې په ده باندې به د مخلوق نه چرته یېره نه راتله. که هر څومره ظالم مخې ته به دی ودرېدو نو داسې خبرې به یې ورته کولې چې د هغه نه به طرف خطا کېدو چې دې سلیل الله څومره غیرت ورکوي. هغه ته چې د دې خبرې پته ولګېده چې قازان را روان دی حمله کوي، خلک چې دی د شام نه، حلب نه، د حمات نه، د نورو علاقو نه تښتېدل او کډې کولې. شیخ الاسلام اول خو په خپل کلي کې د خپل جماعت په منبر باندې ودرېدو او خلکو ته د قرآن آیاتونه وویلې او دا یې ورته ویلې صبر کوئ، استقامت کوئ، د تیښتې میدان نه دی، په خبره باندې په دین باندې کلک شئ او خلکو ته د قرآن او د حدیث د لاندې د جهاد او د رباط او د صبر او د دې خبرو ډېر یو کامله طریقه باندې تلقین ورکو. کله چې قازان یو ځای ته راورسېدو او خلک اکثر لاړ د دعوه د اسلام کوله، شیخ الاسلام د دمشق غټ غټ علما را جمع کړل او دې علماو ته یې ویلې زه ځم او د دې قازان سره برای راست خبرې کومه چې دی ولې دا دومره ظلم کوي او د ده سره زه برای راست د ملک چې کم اکثر یریدونکي خلک وو هغه د شیخ الاسلام ملګرتیا ونه کړه، خو ځینې خلکو لکه په هغې کې کمال الدین ابوالعباس قاضي القضا یا نور داسې عالمان چې وو نو هغه د شیخ صاحب سره ملګري شو او ویلې د دې سړي سره برای راسته خبرې وکړه. شیخ الاسلام چې کله د قازان خواته ورسېدو، حق پرست علماء له الله یو رعب ورکړی، یو الله له یو غیرت ورکړی هغې له د قرآن او د حدیث یو جذبه ده، یو غیرت دی چې د دې د وجې نه چې څوک د رب العالمین نه یریږي الله د ده نه هر شی یېرولی. بس چې کله قازان باچا ته دې مخامخ ودرېدو د قرآن آیاتونه یې ورته شروع کړه، ورته ویلې قرآن کې پلانکي آیات کې الله داسې وایي چې ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، دا ظالمان چې کوم ظلمونه کوي په دې خیال مه کوه چې رب العالمین غافل دی، الله ګورې ښه خبر دی ستا د ظلمونو نه. آیاتونه یې ورته ویل، حدیث یې ورته ویلې او دا یې ورته ویلې قازانه ځان دعوه د اسلام کې او ته د اسلام سره هغه ظلمونه کې چې ستا نیکه جنکیز خان هم داسې ظلمونه په دنیا کې نه وکړي. دا خبرې چې کله کولې د ده یو ملګری دی علامه کمال الدین، هغه وایي
شیخ الاسلام چې دی باچا ته کومه خبرې کولې سات په سات به ور نږدې کېدو وما زال صوته جوهریا دا آواز به داسې په زوره و موږ به ویلې چې دا سړی ځانم وجني په دې باچا باندې او موږ هم په دې باچا باندې وجني. وی دا شیخ الاسلام په دې بیان کې داغه چې کوم ځای و داغه څخه خواته ځان ورساو داغه په دې زنګونونو باندې به داسې زور کاو او یو آیات د قرآن به ورته وایه چې یا ظالمه سبا به د رب العالمین سره مخامخ کېږي څه به کوې بیا د قیامت په ورځ باندې. وی دې بیان په قاضان باندې داسې اثر وکړو. خپل ملګری علامه کمال الدین وی د چې کله دا خبرې شروع کړلې شیخ الاسلام ابن تیمیه او دا خبرې دی باچا ته شروع کړلې زمونږ هر یو ملګري دا سوچو چې جلاد به راځي او د سر به کټ کوي او زمونږ کپړې به ټولې په وینو ککړې شي ځکه د باچا په مخ کې داسې خبرې کولې او دا شیخ صاحب چې دا خبره کوله نو دا یې اسې نه کوله د محمد رسول الله دا فرمان ورته یادو چې افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر چې د ټولو نه لوی جهاد دا دی چې د حق کلمه د یو ظالم بادشاه په مخ کې ووایې. ستا په دې بل جهاد باندې دا به لږه اصلاح کیږي او د یو ظالم بادشاه په مخ کې د حق کلمه ویله د دې په وجه باندې د ټول رعیت اصلاح کیږي. باچا د چا نه تپوس وکړ لږ ځان له چې دا سړی څوک دی چې دومره په ما باندې د بل چا خبرو دومره اثر نه دی کړی ما باندې د بل چا خبرو دومره روب نه دی پرې باسلی زما په مخ کې چا داسې تیزې خبرې نه دي کړي دا سړی څوک دی. خلکو ته ویلې دا خو یو مشهور عالم دی دا نوم احمد ابن تیمیه احمد ابن عبدالحلیم مجد الدین رحمت الله علیه دا داسې د یو عزتمند کورنۍ یو متبحر یو دریابي علم والا عالم دی. چا شیخ الاسلام ته ویلې رحمه الله چې تا دې باچا ته چې را خبرې کولې ستا په زړه کې یره نه راتله. شیخ الاسلام یو ناشنا خبره ورته کوي څوک چې د رب العالمین نه یریږي هغه د بل چا نه ویل نه یریږي. امام احمد ابن حنبل به یو خبره کوله هغه یو لوی امام د اهل سنه والجماعه هغه به دا ویلې چې د مخلوق نه هغه انسان یریږي چې د هغه په زړه کې بیماري پکې وي او چې د چا په زړه کې بیماري نه وي او د رب العالمین سره د ده جوړ وي د هغه په ذهن کې دا ټول مخلوق د ته هېڅ شی بیا نه ښکاري. باچا چې خبرې واورېدلې ته څه غواړې باچا قاضان ورته وایي شیخ الاسلام یو به دمشق ته نه راځې دې علاقې نه امن به ورکړې دې علاقې ته به بیخي څه نه وی. باچا ویل صحیح ده زه به دغه علاقې ته نه درځم. بس دویمه دا ده چې تا د مسلمانانو ښځې نیولې دي تا د مسلمانانو بچي نیولې دي دا به یو هم نه پرېږدې د ځان څخه دا به ټول رازادې. باچا ویل دا به مو منم صحیح ده. چې وی کله بار ته راووتلو ابوالعباس د ده ملګری په دې سفر کې وی چې کله موږ بار ته راووتلو وی ما شیخ الاسلام ابن تیمیه ته ویلې ای احمد ابن تیمیه تا زموږ د مرګ او د هلاکولو دپاره یوه لاره هم پرې نه ښودله داسې خبرې دې وکړې چې زموږ هر یو وقت کې د هلاکت خبره موجوده ده موږ به ټول وجني. وی شیخ الاسلام ورته ویلې زه تاسو ځان له دمشق ته لاړ شئ او زه به ځان له لاړ شم. دی چې کله په لارې را روان شو باچا پې دومره اثر ول الله په دې زړه کې اچلی و 300 اسونه یې وله ورکړه 300 شهسواران یې وله ورکړه او ښه په عزت باندې دمشق ته دی بیرته واپس راغی. خو تاتاریانو دا خلک چې کوم د قاضان چې کوم رعیت و د دمشق ګیر چاپیره هر قسم ظلمونه به کول ګیر چاپیره حتی کې د دمشق والا ته داسې خط راولېږو چې ستاسو سره چې د مخکې باچا کم پیسې در سره دي کم اسونه در سره دي کمې اصلحې در سره دي دا به ټول موږ ته حواله کوئ. شیخ الاسلام چې کم د دمشق دارالخلافه وه
د هغې مشر ته شیخ الاسلام حافظ ابن کثیر وایي ورته ولیکل چې که د دمشق چې کومه قلا ده کم دارالخلافه دی که د دې یوه ایټ هم پاتې وي خدا یاد ساته چې تاتاریانو ته حواله نه کوي. تاتاریانو چې دا ظلمونه زیات کړل بیرته شیخ الاسلام صاحب بیرته ورغې بیا د میلاوېدو بیا یې ورسره خبره کوه. د تاریخ یوه جمله چې ده دا د انسان د دې ژوند دپاره عجیبه غوندې نمونه ګرځېږي چې دې خلکو د الله د دین د حفاظت دپاره څومره لحاظ کړی و د دې خلکو. د شاګرد وایي ابن تیمیه رحمه ده ابن قیم رحمه الله وایي موږ به چې کله د یېرې خبره راله د یېرې د ظالمانو نه د خطرې خبره به راله زموږ دا زړونه به رپېدل. خو دا سړی چې و د ده کې یوه عجیبه خبره وه چې د ده خواله به کله موږ رالو دی به داسې زړور و چې د ده باندې به د یېرې هېڅ اثر نه وایي. و یو ځل یې وویلې زما دشمن به زما سره څه وکړي، زما راحت زما ایمان زما په سینه کې دی، زما دا ټول دشمنان چې راجمع شي زما د سینې نه زما راحت او تسکین نشي ایستلی. کله به ویلې زما دشمنان چې څومره دي کافر او ظالمان چې څومره دي هغه به ما سره وکیسه، یا به مې شهید کی د شهادت په شانته لویه درجه نشته، یا به مې جیل ته واچوي ما به د الله د تعلق ځالوالي موقع به راته میلاو شي، او یا به مې د ملک نه وشړي ما ته به د سیاحت موقع میلاو شي. زما دشمن به زما ویل څه وکړي. کله به ویلې د سهار مانځه نه وروسته به کېناستو، د سهار مانځه نه به ناستو د الله بندګي به یې کوله. د ده شاګرد وایي ابن قیم رحمه الله چې هره ورځ به دی د سهار مانځه نه وروسته په عبادت باندې کېناستو د الله به یې داسې بندګي کوله چې موږ به ته کتلي د ده دا وجود به ټول رپېدو د الله د دې عبادت د وجې نه. او په ده کې یوه خبره به یې کوله ویل به چې هذا دا د سهار نه وروسته کېناستل دا خو زما د بدن غذا ده، که زه د سهار نه وروسته د رب بندګي ونه کړم زما اندامونه بېکار نه کوي. ویل د ده یو حریف دی یو مقابل دی، هغه د ده سره ډېرې مقابلین کړي دي، خو هغه به ویلې چې ماذا یقول الواصفون له وصفاته خرجت عن الحصر. د ده صفتونه به څه صفتونه زه به اگر کوئ زه مقابل یم، خو د دې سړي کې الله یو کمال ایښودی او یو علمیت یې د ده ته د علم داسې اسان و د علم خبرې داسې ورته اسانې وې، داسې علم ول الله ورکړی او دریابي لکه د داود علیه السلام ته چې په دې لاسو کې دا اوسپنه څنګه نرمه وه. کله به چې اوس موږ وایي په حدیثو کې بحث شروع کړو تا به ګنې ویلې چې دی صرف حدیث او علم لري بل علم ورسره نه لري. چې کله به ورسره موږ په نحوه کې شروع وکړه تا به ویلې چې دی صرف نحوي دی. چې کله به ورسره موږ په ساینس او په فلسفه کې بحث شروع کړو تا به ګنې ویل چې دا د فلاسفه او مشر دی. وایي زه حیران یم چې دې سړي له الله کم یو علم ورکړی و. د ده یو سیرت نگار دی، د ده سیرت لیکي شیخ الاسلام امام ذهبی شمس الدین ذهبی رحمه الله وی د ده په باره کې دا خبره رښتیا ده چې کل حدیث لا یعرفه ابن تیمیه فهو لیس بحدیث. چې ابن تیمیه یو حدیث نه پیژني ته پویه شه چې دا حدیث نه دی، چې ابن تیمیه غوندې سړی نه پیژني. الله وله داسې یو کمال ورکړی و. د ده خپل شاګرد وی دی به چې کله د ماخوستن خپل کمرې ته ننوتو نو ټوله شپه به خپل رب ته جړا کوله، خپل رب نه به یې دعاګانې غوښتلې، ټوله شپه به د خپل رب ته کله به یې ویلې چې کله ما ته کله مشکله راوړاندې شي زه د مخلوق سوچونه نه کومه، د رب نه زر کرته استغفار کله کم کله زیات استغفار او بخښنه د رب نه وغواړمه، زما چې کومه مشکله یې ما ته په حقه ساتي الله تعالی یې حل کړي. او د تفسیر په باره کې به یو خبره کوله ډېره عجیبه غوندې تفسیر ویل به وقد اطالع على آیة 100 تفسیر. کله کله زه په یو آیات باندې 100 تفسیرونه وګورم. چې کله په تفسیر پوه نه شم
نو الله ته سوال وکم یا معلم آدم و ابراهیم فهمنی وعلمنی. زه د ابراهیم یا د آدم معلمه یا د ابراهیم معلمه په دې آیات باندې پویه نشم، ما پې پویه کا. وایي زه به واذهب الى المساجد المهجوره، هغه جوماتونه چې خلکو شړکلي دي هلته به لاړمه. وامرغ وجهي فی التراب، دا خپل تندی به مې په دې خاورو کې ککړ کو او ما به ویل چې یا د ابراهیم ربه په دې آیات مې پویه کا. چې کله یې ساه ختله انشاءالله تاریخ رسو ذکر کو، خو چې د کله ساه ختله په آخري وخت کې یوه خبره کوله، ویل به چې ارمان چې ما ټول ژوند په قرآن کې لګولی وی، ځکه د قرآن په شان ته کتاب چې هر څه پکې الله را بند کړي داسې په بل کتاب کې نشته. دا دویم ځل چې کله تاتاریانو فسادونه شروع کړل دی بیا بیرته پسې ورغی، خو هغه ظالمانو بادشاه د ده سره میلاو نه کو. چې کله 2700 تاریخ د تاتاریانو چې کوم مشر و قازان هغه بیرته د عراق په طرف باندې اراده وکړله، ویل چې بل کال به حمله کومه او د شام خوا او شاته 80,000 پوج پرېښودو او دا یې نیتو کو، ویل بل کال د خزان په موسم کې به راځو، یوازې دمشق به نه نیسو، یوازې شام به نه نیسو، بلکې دا یې نیتو کو چې مصر به هم نیسو او دا ټوله دنیا به نیسو. ویل کله چې بل کال راغی بیا اعلان وشو چې تاتاریان دا ځل غټه حمله کول غواړي. شیخ الاسلام صاحب چې د دې خبرې نه خبر شو، د هغه دمشق او د شام چې کوم خلک وو هغه ټول اخوا دیخوا شو. شیخ الاسلام صاحب الله ولی یو دغه ورکړی، د قرآن آیاتونه شروع کړه، د جهاد آیاتونه شروع کړه او په کوڅه کې به په هر کوڅه کې ګرځېدو، خلکو ته به د صبر تلقین ورکاو او دا به ویلي چې د دې نه مخکې غټ تاریخ په موږ راغلی دی چې د دنیا ټول کافران 10,000 افواج چې د مدینې منورې نه تاو شوي او محمد رسول الله د لږو کسانو سره په میدان کې ولاړو، خو الله یو داسې قانون راولېږو، داسې یو طریقې راولېږله چې هغه کافرانو له داسې شکست ورکو چې تر قیامته پورې کافران به هغه عبرت یاد ساتي. چې کله خبره سخته شوله نو د مصر چې کوم باچاو الملک الناصر شیخ الاسلام هغه ته ورغی ورته وایي یا د مصر باچا دا دمشق او شام دا ستا رعیت دی، که دا ستا رعیت او ستا حکومت نه مو وی په دې ځای باندې، خو تا باندې د دې نصرت کول فرض او د قیامت په ورځ باندې به رب العالمین ته څه جواب ورکوې چې ته کله د دې خلکو مدد ونه کړې. باچا د ده په وینا باندې مدد لراغې، خو چې مقابله او حمله وشو په دې کې مسلمانانو ته شکست میلاو شو. لږه زمانه وروسته چې لږ وخت نور تېرېدو، دریم ځل بیا ظالم تاتاریانو داسې یو غټه حمله اراده وکړله چې دا یې سوچو چې مسلمانان ټول ختم کړي. شیخ الاسلام د دمشق چې کوم جوماتو په منبر باندې د قرآن آیاتونه ویل چې قرآن کریم کې الله فرمایي ومن عاقب بمثل ما عوقب به. الله په قرآن کې وایي که دې کافرانو لم داسې سزا ورکړه لکه څنګه چې تاسو له درکړې ده او په تا باندې ظلم وشو، الله په قرآن کې فرمایي ستا رب به خامخا ستا مدد کوي. شیخ الاسلام به قسم وخوړ په منبر باندې او دې عمراو حکماو ته ویلي زما دې په الله قسم چې دا ځل تاسو له ستا رب مدد درکوي. ګورې خو کلک شئ په خبره باندې. وایي هغه حاکمانو به ورته ویلي چې انشاءالله ورسره وایه، وایي هغه به ویل چې انشاءالله خو څه ویمه خو تحقیقا لا تعلیقا، چې دا هم سوچ را نشي کني چې دا زه د برکت دپاره ویمه. زما دې ویل په الله قسمي که تاسو په میدان کې کلک پاتې شوي دا تاتاریان به الله ټول ختم کړي. چې کوم باچا چې و هغه له بیرته ورغی، هغه ته وایي راشه د دې مقابلې ته، او چې دمشق کې دا اعلان خور شو چې بیرته باچا د دومره پوځ سره روان دی، بیرته د تاتاریانو مقابله شروع ده،
میدان ته چې کله شیخ الاسلام وتلو نو خلکو دا سوچ راغی چې شیخ الاسلام ګنې د دې ملک نه تښتي. ځینې خلکو ناپوهي ورته ویلې ځان له ویل تښتي او موږ دې په دې ملک ایثار کړي. شیخ الاسلام وکان حلیما ډېر صبرناک سړی و. د چا د خبرې هغو ته دا پته نه وه چې شیخ الاسلام میدان ته روان دی. که ستا علم هر څومره لوی وي، ستا علم که هر څومره لوی وي، نه د محمد رسول الله علم ته رسیږي او نه د ابن تیمیه علم ته رسیږي. هغه په میدان کې د علم دې ته نه کتل چې زه عالم یم ګنې میدان تک دانګل ګنې زما کار نه دی. میدان ته چې کله ورسېدو یو مسله کې لږ اختلاف پیدا شو او دا ډېره اهمه خبره چې تاتاریان خو کلمه وایي. دا خبره یاد ساتئ، دا اوس حالاتو کې چې څه حالات روان دي دا په دې امت باندې بیا بیا دا حالات تیر شوي. شیخ الاسلام د علمي لحاظ سره دومره خبره وکړله، دا یې ویلې چې تاتاریان که شل ځل کلمه وایي د دې په شریعت کې د دې قتل په هر مسلمان باندې فرض دی او په دلایلو باندې دا خبره ثابته کړه چې په تاتاریانو کې د قتل اسباب ټول موجود شوي دي. او آخر کې داسې یو عجیبه غوندې اعلان وکړو، خلکو ته ویل ای خلکو لو رأیتمونی احمل فوق رأسی مصحفا، که ما زم ولیدلمه او د دې تاتاریانو په منځ کې زه ولاړم او زما په دې سر باندې قرآن و نو زما مرګ هم جایز دی. دا خبره چې شیخ الاسلام وکړه خلک حیرانه شو. دې خبرې ته یاد ساته که د کافر په صف کې رالی د کافر ملګری شي که شل ځل کلمې ویلو له دې څه اعتبار نشته. اگر که د ابن تیمیه غونتی علم دی ولی نه، اگر که د قصر د پاسه د قرآن ولی نه. دا خبر یاد ساته صحابو په زمانه کې یو صحابي کافرانو ته صرف یو خط لیږلی او د کافرانو په ملګرتیا کې صرف یو خط کې صرف دومره لیکلی دي چې محمد رسول الله د باندې حمله کوي او قرآن کریم کې الله تعالی په آیاتونه راولېږل یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای ایمان والو زما دشمنان او ستاسو دشمنانو سره تاسو څنګه دوستی کوئ؟ او الله فرمایي زه ستاسو د پټو د ښکارو د هر څه نه خبر یم. خو بیا یو خبره کوي که آینده لپاره یو مسلمان د کافر سره ملګرتیا وکړه ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، چې دا یاد ساته که آینده لپاره د یو کافر سره د خط رابطه وکړله د هغه سره د زړه مینه او محبت کو الله فرمایي ګورې یاد ساته د سمې لارې نه به واوړې مسلمان به پاتې نشي. ګورې قرآن کې دقه صورت کې بیا یو ناشنا قصه کوي. که ته وایې زه څه وکړم دا خو غرضونه یې د هر چا د کافرو سره د دوستانې د مینې او د محبت. الله فرمایي قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم. د ابراهیم تاریخ نه را یاده، د ابراهیم علیه السلام تاریخ را یاد کا. د ابراهیم علیه السلام پلارو، د ابراهیم علیه السلام قومو، د ابراهیم علیه السلام ټوله قبیله وا. ابراهیم علیه السلام ورته په میدان باندې ودرېدو ویل بدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. الله فرمایي ابراهیم په میدان رسې ویلې ای زما پلاره یا زما قومه زما ستاسو د ټولو سره دشمني ده او زما او ستاسو دشمني به تر همیشه دپاره وي څو پورې چې تاسو په رب العالمین باندې ایمان نه یې راوړی. الله فرمایي دوه ځای کې فرمایي دقه صورت کې او بیا د دغه صورت په آخر کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. هغه خلکو سره دوستی چرته مه کوه. دا خبر ننم یاد وساته که د دې دنیا څومره کافران دي، که یهودي دی، که نصراني دی، که اسرائیلي دی، که هندو دی، که د دنیا څومره کافران دي د دې سره دوستانه مه جوړوه. الله فرمایي د دې کافرانو سره تاسو څنګه دشمني کوئ او تاسو دوستی کوئ حال دا دی چې تاسو یې د خپلو کورونو نه ایستلي وي، تاسو سره څومره ظلمونه کړي تاسو د دې سره څنګه دوستی کوئ. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خلکو ته یو خبره وکړه ویل لو رأیتمونی احمل فوق رأسی مصحفا، چې
چې د کافرو په سب کې ولاړ یم که په دې سب به په دې سر باندې مې قرآن ولې نه پروته زما مرګ هم جایز دی ویل. دې خبرې د اورېدلو سره په مسلمانانو کې یو غیرت پورته شو او هغه تاتاریانو له داسې شکست ورکو چې تاریخ د نن ورځې پورې تاتاریان بیرته دې خبرې ته نه دي واپس شوي. خلکو ته دا یو خبره وه چې کله میدان ته دی وردانګلې میدان ته او دی کله چې په اس باندې سور شیخ الاسلام ابن تیمیه د هغه زمانې چې کوم باچا الملک الناصر هغه ورته ویلي ته زمونږ په صف کې راځه زمونږ سره ودرېږه. دی د مصر نه راغلی و. شیخ الاسلام ورته وایي ابن تیمیه سنت دا دی چې زه به د خپل قوم سره په میدان کې یو ځای ودرېږم. اگر که تو ستا سره ملګرتیا جایز ده خو زما قوم چې د دمشق والا کم خلک دی زه به د دی په صف کې ودرېږم. د هغې زمانې چې کوم باچا و الملک الناصر هغه چې د خپل اس د پښو ته اتکړۍ واچولې او مقصد یې دا و چې هر څه چې کیږي په میدان کې اگر که زما سا او زما بدن پکې زره زره شي خو د میدان نه به نه تښتمه. چې کله جنگ شروع شو تاتاریانو له داسې هزیمت ورکو چې په یو ساعت باندې د تاتاریانو نه په زراو کسان مردار کړه او کم تاتاریان چې بچ پاتې شو د شپې غرونو ته وختل. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دغه شپه باندې په ټول لښکر کې د یو قائد یو سالار پشان په میدان کې بتاوېدو او د رباط او د څوکیدارۍ او د الله په لاره کې د یوې شپې د څوکیدارۍ کولو فضیلتونه به بیانول. په حدیث کې یو ناشنا غونتې فضیلت دی. په حدیث کې راغلی دی یو صحابي چې بد عمله غونتې ظاهرا ښکارېدو ځکه عمر داسې ویلي یا رسول الله په ده جنازه مه کوه. ویل ولې؟ ځکه دا رجل فاجر دی ویل دا بد عمله دی. رسول الله د صحابو نه تپوس کاوه ویل دا چا د خیر په کار لیدلی دی؟ یو صحابي ویل یا رسول الله ما د خیر په کار لیدلی دی. خیر کار یې دا کړی چې یوه شپې د الله په لاره کې څوکیداري کوله. چې کله رسول الله دا خبره واورېدله یو ناشنا منقبت یې وله بیان کو ویل اصحابک یظنون انک من اهل النار وانا اشهد لك بانک من اصحاب الجنه. ستا دا ملګري وایي چې ته د اور والا یې خو محمد رسول الله وایي زه ګواهي دا کومه چې د دې یوې شپې څوکیداري په میدان د جهاد کې زه دله ګواهي کومه چې ته به جنت ته ځې. شیخ الاسلام ټوله شپه دا آیاتونه ویلي. قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. د ایمان خاوندانو د صبر نه کار واخلئ رباط وکئ د دشمن په مقابله کې کلک شئ او د الله نه یېره وکئ الله به تاسو له خامخا غلبه درکوي. د هغه شاګرد وایي ابن تیمیه ابن قیم رحمه الله وایي موږ د شیخ الاسلام یو عجیبه طریقه وه. وایي دا به چې کله خبره کوله دله الله یو کرامت داسې ورکړی و چې کله به دا په حدیث کې شته دی دا خبره په حدیث کې راغلی دي د الله په بندګانو کې ځینې داسې بندګان دي لو اقسم علی الله لابره که دی په الله قسم وکړي الله وله قسم سر ته رسوي. یو په دغه سړو کې شیخ الاسلام ابن تیمیه و ده به ویلي زما دې په الله قسم یې چې مسلمانانو تاسو له به الله خامخا غلبه درکوي. او قرآن د دې خبرو نه ډک دی. قرآن دا خبرې ډېرې زیاتې کړي چې مؤمنه ته په خپله خبره باندې کلک شه. ته تاریخ د خپل د صحابو رایاد کا. ته تاریخ د خپلو تابعینو د رایاد کا چې هغوی همیشه لپاره چېرته دشمن ته سرکوبي نه راکړې. او دا د دې زمانې هر مسلمان له دغه تاریخ یادول پکاري. شیخ الاسلام چې کله الله فتح ورکړه مسلمانان له دمشق ته چې بیرته راغی داسې استقبال د ده وشو ځکه خلکو ته ټولو ته دا پته وه چې دا د دې امام دا د دې مجاهد دا د دې مقام د دې سړي د دې مقام د وجې نه دی دې ځای ته ورسېدو. باچا چې و نور به هم تاریخ ذکر کوو انشاءالله. دا سړی د هر تاریخ باچا وایي د دا استقبالیه او د دې خلکو په زړونو کې چې الله د ده کومه مینه ارچلې وه
د دې خلکو په زړونو کې چې الله د کم احترام اچلی او زنانه او نارینه او هر چا په زړه کې الله د مینه پیدا کړې او دا په یو حدیث کې راغلی دی چې محمد رسول الله فرمایي چې کله د الله د یو چا سره مینه پیدا شي بره په اسمانونو کې الله جبریل ته وایي ای جبریله زما پلانکې سړی محبوب دی ما ته ګران دی جبریل وایي چې زما مو سره مینه ده او جبریل په ټولو اسمانونو کې اعلان وکړي چې پلانکې سړی د الله خوښ دی د ټولو اسمانونو والا ورسره مینه پیدا شي بلکې د اسمانونو والا څه کې فتوزع القبول له فی الارض په دې ځمکه کې د هر چا په زړه کې د یو قبولیت پیدا شي خدا خبره د دین سره تعلق ساتي چې ستا په زړه کې د الله بندگی په صحیح طریقه باندې باچا وایي د یو خبرې نه ویرېدو چې دا سړی زمانه چرته حکومت وانخلي ځکه د خلکو سره دومره ځینې خلکو باچا ته لږ شکایت هم وکړو چې دا سړی په پټه پټه باندې د حکومت د ورانولو سوچ کوي او دا همیشه دپاره د باطل پرستو طریقه باچا چې مخې ته کېناو الملک الناصر وایي داسې خبر شوی یم چې ته زما د بادشاهي او زما د حکومت د زایله کولو کوشش کوې دی داسې ناستو او داسې په خندا خوله باندې ورته ویلې والملک الناصره تا ته پته شته والله ان ملکک وملک کسرا و فارس زما دې په الله قسمي ستا باچاهي د دې ټولو باچاهانو باچاهي زما دې په الله قسمي زما په نیز باندې د 2 پیسو قدر هم نه لري ویل زه به چېرته دا خبره یاد ساته زما د حکومتونو سره کار نشته دی زما د ملک د ورانولو سره سوچ نشته دی دا خلک تا ته به یو غلطه خبر رارسوي چې د هغه شاګرد وایي ابن قیم رحمه الله ټول عمر کې چرته ابن تیمیه رحمه الله د مال د زیاتولو سوچ نه دی کړی چرته داسې نه ده کړې بلکې همیشه دپاره به یې داسې ژوند تېراوه چې ډېر د عاجزۍ ژوند به یې تېراوه همیشه دپاره به یې په ولږه خېټه باندې ژوند تېراوه او دا به یې خبره کوله زما خېټه او زما بدن چې کار کوي دا په عبادتونو باندې کار کوي انشاءالله نور تاریخ به د په بله جمعه کې ذکر کوو واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين